أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مو پښتنو ورونو هغه چې په هر ملک یو په هر ځای کې یو مو عزتمندو زه تاسو ته یوه داسې نسخه ښایم چې هغې سره به انشاءالله تعالی تاسو ته د خیر ذریعه جوړه شي او الله دې موږ له پکې اجر وکړي. ډېر داسې خلک دي چې هغه موږ ته بهر ملک نه رنګونه کوي یا میسیجونه کوي په واتساپ باندې او میسیجونه موږ باندې ډېر شي چاله جواب ویل کو چاله ویر نه کو بیا اخره کې هغه کسان خفه شي ګیله وکړي. خاص کر هغه کسانو ته زه دا طریقه ښیم چې هغه کسان موږ ته راتلی نه شي او انشاءالله تعالی دا طریقه استعمال کړي نو هغو د بدن نه بیا د جنات والا مسله ختم شي. چاته چې داسې مسله وي چې هغه په دماغ باندې چکر راځي بوج راځي پې هغو کسانو لپاره یا مطلب داسې معدې بندې چې ټیکاله خوري ټیکال نه بعد الټیانې کوي ډایرکټ الټی کوي یا داسې معده بند وي چې هغه بالکل ټیکالې ته زړه نه کېږي هغو کسانو لپاره خاص کر او که چاله بیا داسې خبرې چې هغه باندې ګبراهټ راځي د زړه والا دړکن تیزیږي هغو لپاره ډېرو مسایلو لپاره زه درته یوه طریقه ښیم انشاءالله. دا کومې مسلې چې ما ورته وښیلې ډاکټرانو باندې اکثر خلک ګرځي چې معدې مسله مې او ډاکټر ورته خپلې ګولۍ دوایي هر څه ورکړي خو هغې باوجود هم هغه له الله پاک شفا ورنه کړي هغې مسله روحاني وي مطلب دا چې یا جنات وي یا جادو وي نو هغو دپاره زه تاسو ته طریقه ښایم چې چاته دا مسله یې د معدې والا مسله یې ورته په دماغ باندې بوج راځي چکر راځي یا ګبراهټ راځي پې یا هسې بېڅه مطلب تیزې تیزې خبرې کوي مطلب هغه بکې بکې باتې ورته یي هغو دپاره تاسو ته یوه اسانه طریقه ښایم انشاءالله تاسو دا طریقه استعمال کړو الله په فضل سره تاسو به دا ټولې مسلې حل شي. دا هغو دپاره چې کوم خلک بهر وي هغه موږ ته راتلی نه شي هغه به داسې کار وکړي چې هغه به نیمه توله زعفران واخلي دا زعفران دي 6 ګرام زعفران به واخلي د 6 ګرام زعفرانو نه به 8 حصې جوړې کړي 8 حصې چې جوړې کړي دا 1.5 لیټر بوتل وي اوبه والا هغه به د ماښام د اوبو نه ډک کړي د دغو 8 حصو زعفرانو نه به پکې یوه حصه واچوي چې کله پکې یوه حصه واچوله دا بوتل به بیا ټوله شپه پرېږدي بوتل باندې چې په خیر سره شپه تېره شوه سبو شو دا اوبه به یا سرې شي یا به زیړې شي دا بوتل به بیا داسې وړه کوي نو نورو به کوشش کوي چې نورو به نه څښي سبوی نه تر ماښامه پورې دا 1.5 لیټر د زعفرانو والا اوبه وڅښي چې کله ماښام شو همدا بوتل به بیا د اوبو نه ډک کړي بیا به اووه حصې پاتې شوي یوه حصه پکې بیا واچوي بیا یې ټوله شپه پرېږدي په خیر سره سهار شو سبوی شو د سبوی نه تر ماسخوتنه پرې بیا څښي کم چې د زعفرانو والا د دانې دي مطلب دا به داسې وپړسېږي نو دا به هم ورسره خوري انشاءالله تعالی چې چا ته دا مسله یي 8 ورځې مسلسل د 6 ګرام زعفران وڅکي الله په فضل سره هغو ته به دا مسله فورا ختم شي نو هغو به موږ ته نه د ټلیفون ضرورت وي نه به د میسج ضرورت وي انشاءالله تاسو دا ټرای وکړو انشاءالله تعالی چې چا روحاني مسله وي یعنې جناتونه یا جادونه هغه به په دغو زعفرانو سره حل کېږي د دغو زعفرانو مثال د زهر دی لکه یو انسان زهر څکي هغې سره بیمري چې الله یې پوره کړي د مرګ سبب دی دا زعفران هم دغسې چې څوک کله زعفران وڅکي نو زعفرانو ته جنات نشي ټینګېدی هغه د هغو د بدن نه وځي دا هغو خلکو لپاره مې دا پیغام دی چې څوک موږ ته راتلی نه شي او دا وړې وړې مسلې د الله په حکم سره نو هغه دا طریقه استعمال کړي انشاءالله دغو سره دې مسله حل شي. خاص کر پښتنو لپاره دا پیغام دی ځکه چې ما دا بیان چې کوم دی دا په پښتو کې دی صرف پښتانه پرې پوهېږي الله دې موږ له پرې اجر وکړي الله تاسو له صحت تېر کړي دا ویډیو چې څوک وګورو نورو ته یې شیر کړو د صدقې په نیت باندې چې څوک هم پرې ښه شي الله پاک به هغو ته په اجر ډېر کړي ویر کړي والسلام.